المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. آمنت بالله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زما محترم ودل کې موږ را جمع کیږو دې د پاره چې الله تعالی موږ تاسو ته خپل تعلق، خپل محبت او معرفت د حضور صلی الله علیه وسلم کامله اتباع او د آخرت فکر نصیب کی. الله تعالی معرفت، محبت، د حضور صلی الله علیه وسلم کامله اتباع او د آخرت فکر، دې ته وایي تصوف او طریقت، دې ته وایي تعلق مع الله، دې ته وایي تقوا، دې ته وایي الله سره نسبت. دا عظیم نعمت به په عمل سره حاصلېږي. عمل اهتمام وکړو، د خپلو فرایض او واجباتو د اداګۍ په اخلاص سره د ادا کولو اهتمام وکړو. عمل باندې راشو، د خپل زندګۍ حساب، نظام الاوقات وګورو. زما څه اعمال دي؟ مونځ فرض دی، فرض مونځ ادایګي، فرض روزه، فرض زکات، فرض حج، واجب قربانی، دغه شانتي حقوق العباد، والدین، وروڼه خویندې، خپل ښځه او بچي، عزیز تربور، ګاونډ، عام مسلمانان، د وټې ګټې چې کومه روزګار دی زما او ستا، بازار کې، مارکیټ کې، دفتر کې، پټي کې، دې کې زما عزتمندو د پردي حق نه ځان ساتل، حرامو نه ځان ساتل، رشوت او سود نه ځان ساتل، او د هر قسم ناجایز معاملاتو نه ځان ساتل، د حلال ګټې طلب کول، دا دینی دایره ده. دی باندې موږ او تاسو مذاکره وکړو، غور وکړو، فکر وکړو چې خدا نه خاصه د یوه شعبه کې هم مانه څه کمې خو نه کېږي. زما مونځ، زما روژه، زما زکات، زما حج، زما قربانی، دې کې مانه کمې خو نه دی شوی. څومره خلک داسې دي چې هغې باندې زکات په ضابطه کې فرض دی او دې نه خبر نه دی. دکان دی، پلاټ یې اخیستی دی، بارګیننګ کوي، آنلاین کاروبار کوي، هغې کې په لکونو روپۍ به سره گردش کې دي، زکات نه ورکوي. دکاندار دی، اخصه د لکونو مال دی او په ضابطه کې د باندې زکات فرض دی، پته نشته دی. پراپرټي کاروبار دی، هغې کې خو بعض اوقات کرونو ته خبر ورسي، زکات نشته. د حج نمبر خو وروسته دی، زیات د زیات عمرې له لاړ شي. هلکه عمره فرض خو نه ده، حج فرض دی. پنشن والی 100 لکه 13 لکه سلو یره عمره به وکړم، عمره نه بابا، حج. د بنیادی فرایض چې دی، فرایض دي، فرض دي، د نفل تپوس نشته. تا ولې نفل نه دی کړي؟ تا اشراق ولې نه دی کړي؟ تا تهجد ولې نه دی کړي؟ تا ذکر ولې نه دی کړی؟ د دې تپوس نشته، دا نفل دي. خو د فرض مونځ، د فرض روجې، د فرض زکات، د فرض حج، د واجب قربانۍ تپوس دی. دغه شان د والدینو د حقوق، والدین حقوق، معاشره کې د دې خبرې احساس نشته دی. بوډا والدین دي، بیمار والدین دي، د هغې وړې وړې حاجتونه، ضرورتونه دي چې کله د 40-50 نه خبره ووري بیا مستقل ډاکټر چیک اپ کې ساتل دي.
دغه د دارو د علاج معالجه فکر کول دي فرایضو کې راځي عزتمند مولانا سلیم الله خان صاحب رحمت الله علیه زوی مولانا عبید الله خالد صاحب دامت ورغاتو وفات نه پس د حالات راغ وې زه په سفر کې بمو په فون باندې ما کور نه معلومات کولو د بابا دوی تیار ده کنه ورکړی ده کنه ناشته کړی ده کنه ناشته نه مخکې دوی ناشته نه وروسته دوی غرمې دوی ورکړی ده کنه دا کړی بابا ود دې نو دوی خړلې ده کنه حقوق دی وای دا ستا د خزي او ستا د اولاد نستا فرض دي والدین خزي د بچو حقوق ادایږي تاسو یقین ساتئ بلا استثناء دا د بڑویر خبره ده یلګه څه چلې مراقبه کې ها مراقبه کې دا مراقبه وخونه ده مرګري نوې مرګري بس ما صحیح نه خدا زړه مرګري دي شابه دسو شابه درشه خدای پاک ټایفاید مریض بیماری ته رکړې د خیر بیمار دی خدل کې خدا خو صحتمند مجلس دی لکه الله دې ته صحت راکړي مجلس بس بیا ودشه مولا سز موشن مات کړای شینواره هغه ګړې شینواره اکثر ډرایوران دي ډرایور سره نه زوتل ناغه مخامخ بریکر راغو یا سپیر راغو بریک ولګولو نو دا ډرایور وای جو خدای بنده موشن در علامات کو نشینواره ورته نو موشن پسو کیږي چې بل والو موشن پسو کیږي چې بل والو ما څه خبر کوله موشن موږ حقیقت کې مات کو داسو خبره هېره شو والدین حقوق ها بلا استثناء د خزه حقوق ما دا خبر بڑبیری پیښور خاري ضلع نه بار دغه جنوبي اضلاع ډي خان کوهاټ بنو یا دغه سوات مانسهره وغیرہ یا پنجابي بلوچستاني سندي کمزې کوم دا خبر وشه لکه خزر ندی وهل بکار خزه سره خسلوک بکار دی خزه تکنزل ندی بکار رټل ندی بکار تاسو یقین ساتئ مخامخ سره وي دا خو زما خبره تکي کوټه بلوچستان ته ځلته وځه حالت کې د شپې مرګرو کپ شپ او سکول ټیچرانو سم پړل کې مرګرو غپ شپ او خندا مندا کوله سحر مونږ داسې غټ جمعه ته هغه کې سحر مونږ ماته مرګرو سو خبره وکا ما سو خبره وکي هغه کې ما د خزه خبره و چړلې نو چې بیا راغو ناشتم کوله بیا غس کل ډیوټي ورلو راغاړې وته البستا خدا سستر رالو والے چې موږ به د پلارم یادي او په جړا شو نو خو غرق یو تبایو مونږ سحر ما خام خزه وهو ددرې سپېړې وهو بیا کور نزو چې ولې لیټ دی روټه ولې لیټ دا مالګه ولې تیز ده مرچکه ولې تیز ده او به ولې ډېرې دي چایو کې چینی ولې تیز شوی دي ماشوم ولې جاړي کپڑے ولې سری نه دي جما کېړې ولې پالش نه دي زو دکېګم نا چنګ چنګ ولې ده په دې خبرو باندې مونږ خزه وهو خزه شړو خزه کنزو خزه سپکو د پلار مخکې د مور مخکې د خويندو مخکې د رونو مخکې د بچو مخکې سپکو دا موضوع یقینو ساده ده د هر کس ده د هر کور ده د هر کلی ده د هر خار ده د هر ضلع ده د هر صوبې ده دا څه ده کنه ده ځکه بعض وخت قبرستان کې دا خبره وچړم قبرستان کې دا خبره چړل نه او دا عمومه چې کې دي چې د خلک وایي چې لکه د مړې خخي یا د آخرت خبره وکړه دا څه کې
وای دا خبر داسې دي چې دا قبر جوړیږي، قبر خسته کیږي، دا د قبر اخرت خبرې دي. ام فل او پی ایچ ڈی او پتہ نشته څومره ډیګری، او په دې باب کې چې ده صفر ده، نل ده، صفر. انا دا فرایض دي، فرض دي، فرض. وعاشروهن بالمعروف، تاسو خزو سره خزو لکو کوي. دا قرآن پاک موږ ته فرمایي خزو سره خزو لکو کوي. یو ځای کې داسې خبره وشوه، بیان سپیکر براو، زموږ د محلې څه زنم بیا بل کله هغه کس مو ویل، مور مې ویل چې داسې څو علما پیدا شي زموږ د کلي کې به امن راشي. ښځو تبصره ویل زموږ علما د ښځو مسلې نه کوي، موږ نه خاوند روټۍ په وخت غواړي، چای په وخت غواړي، بګار صحیح غواړي، کپړې استری غواړي، کیړه پالش غواړي، او نور زموږ د دې خبرو نه وایي په دا وینځه ده، بس وینځه ده، ما خدمت کې ما خدمت له پیدا ده. الله دې موسی ستا په خور باندې او ستا په لور باندې داسې زیاتې سوکو کې الله دې نه کی یا تا ته پته ولګي چې سیر نسو پخېږي، یا څنګه تعویذونه غواړي، څنګه سختونه غواړي، څنګه دمونو پسې ګرځي، او څنګه خپل زوم او اوخه په تعویذونو باندې را کنټرول کې. تعویذونه نه، اخلاق، مذاکره، دین، تعلیمات، درس قرآن، درس حدیث، نیک مجلس، دا علاج دی. تعویذ علاج نه دی. هر خبره مونږ تعویذ علاج او تعویذ وظیفه نه به پتا ته فرایض دی بھائی، دا چا باندې احسان نه دی، د فرایض او مذاکره، د ښځې حقوق. دلته کې عمرګر راتلو مخ څنګه سبا نه راځي کار ماره، او چې کله جمعې ورځ شي ما ته ښځه وایي چې جمعې ورځ ځې نه، زه ورته وایم چې ولې ستاسو یم ده، نو ما جمعې ولې استه. بیا د ښځې خاوند خو په تکلف خبرې کوي، وایي چې لږ شان دې څو ورځې خوله لږه سمه یې، لاس دې لږ قابو وي، خوله دې لږه سمه یې. هم قصاب دې ځان جوړ کړي، وال ټکول درز غپ او درز غپ، کنځل او فلانکي لوري او د فلانکي مړی مروبا سي د قبرونو ژوندي خو ژوندي دي. فرایض دي ما عزتمن دي خبرو لرازو، دا زمام ضرورت ده، زم ده دي خبرونه، او زمو یو مرګ دي خبره پابند ده، محتاج ده، دا دي خبر مکلف ده. دي ته وي تقوا. خپلوانو سره صله رحمی، داغي کمه بشه معاف کول، درگذر کول، داغي دک سک کې شرکت کول، داغي تبه تسلی کول، هغه خوشحالي براشي خوشحالي کول سره شریک دل، خدا نه خاصه غم راشي، الله دې نه بیماری راشي، هغه شانت داغي خیر خبره خستل تعالی الله حیثیت درکړي دې 10 روپۍ در سره سخپل وس طاقت مطابق دای مدد کول، هغه د دارو د درملو خیال ساتل. تاسو ته خو پکې چلیږي، بیټری لګیدل ده، سولر لګیدل ده، او ګوند کې هم دا صورتحال دی، عزیزان تربورانو سره هم دا صورتحال دی کنه. هغه شپه څنګه تیریږي، هغه بچی څنګه شپه تیری، په ګرمه کې یخنه کې دا غي څه حساب کتاب دی. ژوندۍ زړه سره وخت تیریږي، په غړېدل سترګو سره وخت تیریږي. زما خېټه مړه ده، ما پکې لګېدلې ده، زما کور آباد دی، لنټر دی، ټول خلکو کورونه لنټر دی، ټول خلکو غر سولر دی، ټول خلک چې دی الله دې ټول خلک آباد لري. خدا سي دنا لاس ګوته برابر نه دی. ګوره نه کم شریعت موږ ته سجده خودلې ده، زکات او روزه خودلې ده، هغه شریعت مبارک موږ ته دام خودلې دي چې خو شابه نظر واچوا. دي ته وي تقوا. دی بنیادی خبرو مذاکرې لرازو. بیا زما عزتمنو انفرادي ژوند کې د ګناه نه ځان وساتو، نافرمانه نه ځان وساتو. بعض اوقات زمونږ اجتماعي ژوند نه منځ حج زکات دا برابرۍ اندرونی طور باندې چې ده کمې بېشې وي، نظر غلط استعمالیږي، پردی لور خور ته قتل کیږي، شری پردې اهتمام نه وي،
فیسبوک او یوټیوب چې د غلط استعمالو، ټچ موبایل غلط استعمالو، دا خو نقصان دی کنه بھائی. د فرض منځ او د روزې په ذریعه سره جهاز اوچت شو، د الله تعالی د قرب جهاز اوچتېږي او دې خبرو سره ټایر پنکچر کېږي. نو چې ټایر پنکچر جهاز لودې شي، پیچا سفر کړي، حج سفر، عمره سفر، ماشاءالله یا اندرون بیرون ملک جهاز کې سفر چا کړي، نو جهاز په ټایر باندې لږ ټایر باندې اول دې په مزه مزه حرکت کوي. څنګه دې شیخان اجي صاحب وګر عبدالقدوس اجي صاحب دې الله وبخښي ټولو مشرانو سره ان وسیره سزویره سره خبره کوله، بابا چې دې حج لتلو نو هغه چې کوم ځای کې سیټ وو کنه هغه جهاز وزر وا، نو یا چې کوم ځای وسه دې بچي دا یو غنټه تیر شو جهاز کې ناز دي، ته چې بچي دا جهاز ولې نه ځي؟ مل چې ولې وشه ولاړ دي نو کله برزه خو نه وخت کېږي نه. ما چې بابا دا خو ماشاءالله 10,000 فیټ باندې روان دی جهاز، ته پته نشته وای کم دی؟ نو دا خو ګوره میدان دی سپین می او وزر داسې او وزر جهاز وزر یې ګل سیټ داسې نو هغه ته وزر ښکارېدو، نور منظر ورته نه ښکارېدو. هغوی ته ګنټه وشو د نه وخته کېږي. اته چې بابا ان شاء الله 2 غنټې پس مونږ رسو جده باندې کوزيګو 10,000 فیټ باندې جهاز روان دی. جهاز کله په مزه مزه د حرکت کوي، بیا په منډه شي، بیا تیز شي، نور تیز شي، بیا د الوزي او دا وخت ټایر پنکچر شي، بیا د الوتې شي. جهاز کله الوزي دغه وخت ټایر پنکچر شي، دی به والوزي. زما عزت مند محترم، فرض من سره، روزه سره، زکات سره، تلاوت سره، ذکر سره جهاز الوزي، بد نظر سره ټایر پنکچرېږي. غلط وینا او گفتگو سره، غیبت سره، پیغور سره، دروغ سره ټایر پنکچرېږي. پردي حق خوړو سره ټایر پنکچرېږي، نشي الوته جهاز. دا بنیادی خبرې مذاکره د بار راځو، دا بنیادی خبرې دا د کور خبرې چې کور کې مونږ ته مور پلار وکي، ماما راته وکي، بابا راته وکي، مور راته وکي، مشر رور راته وکي. کاغذ نه پاتې شي پکاره جمعات کې چې دا خبره وورو، مدرسه کې وورو، مکتب کې وورو، سکول کې وورو، کالج کې وورو. دا بنیادی خبرې دي. دا جمعتونه، دا مرکزونه، دا دعوت او تبلیغ مبارک محنت، دا د قران پاک د حدیث پاک مبارک حلقې، دا د بزرګانو د نیکانو صالحانو مجلسونه. الله دې ټول نیکان صالحان دي، ځان ته نیک ویل جایز نه دي، نیک جوړېدل فرض دي. دا مجلسونه دې د پاره دي چې مونږ دې اهم فرض ته متوجي شو. دا زمونږ سازو د ایمان اهم ترینه تقاضا ده، حقوق الله حقوق العباد و ادایګي، او دې کې د هر قسمه کوتاهی نه ګناه نه ځان ساتل. الله تعالی دې ټول ته توفیق نصیب کړي چې زموږ تاسو فرایض واجبات هم په خاصه طریقې سره په اخلاص سره ادا شي، او په دې کې موږ د هر کوتاهی نه، د هر ګناه نه، د سترګو غلط استعمال نه، د جبې غلط استعمال نه، د غوږ غلط استعمال نه، د لاس په غلط استعمال نه، د زړه او د روح او د باطن غلط استعمال نه ځان وساتو. ورنه موږ ټایر پنکچر دوه ولا خبره ده. د نظر غلط استعمال، د جبې غلط استعمال، د زړه غلط استعمال، حسد، بغض، کینه، ناجائز محبتونه، ناجائز وسوسې، خیالات، احساسات، دا ټایر پنکچرول دي. او ټایر پنکچرول یو مثال چې ذهن ته خبره کوشي، ورنه د ګناه چې کوم اثر دی هغه د زهرو نه زیات دی. قبر و آخرت باندې د اثر دی، د زهرو اثر خو صرف په ژوند باندې دی. الله دې مساتي. دې لپاره به داسته صلاحیت پیدا شي، ذکر پابندي کول دي، ذکر تسبیحات پابندي، تلاوت قرآن پاک پابندي کول دي، د دعا او د رجوع الله پابندي کول دي. تلاوت قرآن پاک کې سحر یاسین شریف ویل دي، مثلا شپې تبارک الذی الف لام میم سجده او سوره واقعه ویل دي. دا مسنون سورتونه دي، دا مسنون تلاوت ده. دا سوره تبارک الذی او دا الف لام میم سجده 21 سپاره کې چې کوم ده
د حدیث پاک فضائل قرآن کې حضرت شیخ رحمت الله د لیکلي دي چې دا سورتونه خاص طور باندې د قبر د عذاب نه سړی بچ کوي. شفاعت لرجل شفاعت کی د بنده د پاره ډیر شیاطونه جګړه کوي بنده د پاره. دغه شان د جمعې ورځ باندې سوره کهف ویل، سوره کهف دا تقریبا پاسه نیمه سي پاره ده. نو زموږ ټول مرګري چې الحمدلله دلته کې راځي یا دا आवाज کم څومره مرګري اوري چې هغه د سوره کهف اهتمام کوي د جمعې دلته کې مرګري راشي مجبې نه مخکې جمعې نه رستو چې د اهتمام وي. دا خبره مخکې ما کړې ماته لګي یادوه چې هر جمعه دا خبره کو چې زموږ د ذهن د خاص طور باندې د مدرسې طلبه کرام یا هغه مرګري چې فارغي چې د جمعې په ورځ باندې 11 بجې دلته راشي 11 بجې بس کوي 11 بجې راشي دلته کې صلات تسبیح کی سوره کهف وای درود شریف وای تلاوت کی د وعظ مطالعه کی دا بنیادی اهم خبره دا اهم بنیادی خبره مزاج جوړي. نو چې کوم مرګورو سره وخت وي نو چې هغه د جمعې په ورځ باندې 11 بجې دلته راځي الحمدلله جمعات کولوي کولو نم وي کولو بشي خبره نه ده د جمعات خدمت وشي وینځلې صفونه برابرولي او به دې قانون ته متوجه شي. د دې فائدہ بدای چې مزاج به جوړيږي. هفته کې مونږه په دا 2 غنټې 3 غنټې ورکو په هفته کې 11 بجې نه والا تر 3 بجې پورې 11 نه 3 پورې دا وخت چې مونږ ان شاء الله ورکو. سورہ کهف تلاوت دا مزاج جوړول دي یو سیز د زندګۍ حصہ جوړول دي اته په عمل باندې بکیږي ماحول سره بکیږي توجه سره بکیږي مذاکره سره بکیږي ترغیب سره بکیږي. الله دې ماتم توفیق نصیب کړي الله تاسو هم توفیق نصیب کړي. وبې د ذکر پابندي او تلاوت قرآن پاک اهتمام دې سره د الله محبت الله سره تعلق نصیب کړي. تاسو ما خبر باندې پويږي هغه یو چې کوم مرګره د جانا غړې ناراضي هغه جانا غړې ناراضي 2 هفته ټایفاید هم تر کړې ده او دلته کې ودکیږي نو دا نه مطلب هغه سره دا خېګړه ګول دی هغه باندې आवाज کول فرض دي کنه دي ها. نو تاسو ماته وایي چې جی ها خو زما جی ها باندې تاسو اعتبار ځکه نشي دا څه کسان ورکی ناستي منس کی چې په ناسته باندې ودی نو ته 11 بجې راځي ان شاء الله بیا او دلته کې 11 بجې نه مراقبه کوي او دې وخت په غټو سترګو ماته ګوري. صحیح ده کنه ان شاء الله. الله دې مټوله ته توفیق نصیب کړي. دا لګ خبره د خندا ورکوم چې د مرګ راويخ شي لګ دا وخت خوب دی څنګه دیو غزیو د نور مغزیدو والی بعضو نیت کړي دی بعض نیت کوي د خوب او زمونږ د چیرمن صاحب هغه انتخابي نشان هم کټ دی کټ بستر د چیرمن دی وی سی کم دی ها ما خو په یقین نه راځم ما خو ورته د خاطلو دی گورنر هاوس سره پولیس ولا راټینګ وګاړي راغون د شیشه کوله کله کته سوګي په چیرمن ما ورته ولا کارت ورشته کدا سي خولي خبره کې وینا کارت شته نو دا سره مطلب تاسو د خادم نه دی بل چیرمن هم دی او پولیس والا ورته چیرمن کاوي ساتي ورته وګم ماشاءالله ستاسو دم چلیږي ماشاءالله ها هو کټ بستر دا نو دلګي بس اثر دار چې دلګي قسم نه دود کی بیا د تم چې ټافي ما فی مروړه چې تنخواله تنخوا څومره ته تاسو ته نه کوم او ماته د اعزازیه ده مال اعزازیه څه ته وای اعزازوي دي ته چې وی خو وی او چې نه بس الله الله خیر سلام نو چې کله اعزازیه اخلي نو یو ټافي وروړه یو دوه پیکټ دته خلا ولا خوغو ستا به صدقه کیږي او دلګي مونږ ته نفر برته ویخ وی صحیح ده کنه وای او لګاو هغه پر اشعار لګاو دا مناجات اشعار دي الله سره راز او نیاز اشعار دي زمو حضرت والا حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاه حکیم محمد اختر صاحب رحمت الله علیه اشعار دي الله سره راز او نیاز دي الله په خپل فضل او رحمت سره
داسې محبت را نصیب کی چې زړه او ځګر ته باندې قربان کم، دل او جگر ته باندې قربان کم. دې ته مناجات وی، راز و نیاز. مناجات ناجا یو ناجی، مناجات باب مفاعله ده، معنی راز و نیاز کول، الله سره پټي پټي خبرې کول، راز و نیاز کول. دا الله سره راز و نیاز دی او مونږ ته ښایي چې تاسو هم داسې راز و نیاز الله سره شروع کړئ. خپل مسائل، ضروریات، حاجات، مشکلات، پریشانۍ، ذاتی پریشانۍ، د کور پریشانۍ، د اولاد پریشانۍ، د خاندان پریشانۍ، د ملک و ملت پریشانۍ. یاره مونږ سره څومره پریشانۍ دي او پریشانۍ دپاره حل چې دی د الله دربار دی، چې الله دربار زموږ رابطه به حل شي، وابسته شو الله دربار سره. نو راز و نیاز دی. راز و نیاز چل زده کولی ښه. دا مضمون په اردو کې دی، اردو ساده اردو ده. زه وضاحت کوم چې داسې ځان له باقاعده نظام الاوقات برابر کو د راز و نیاز. څومره مشکلات دي، څومره زموږ مسایل دي، څومره زموږ ضروریات دي او د الله جل شانه دربار د هغې واحد حل دی. انجم مانا ستوری، انجم مانا ستوری، شمس مانا نور او قمر مانا سپوږمۍ. حضرت فرمایي چې ای الله ته خپل ذات اقدس ته زمونږ تعلق مونږ ته نصیب کړي د خپل ذات عالی، ځکه چې نه نور او سپوږمۍ زمونږ ده او نه ستوري زمونږ دي، نه دا ځمکه او اسمان زمونږ دي. دا ټول فنا کېدو واله دي، یو کې وفا نشته دی، یو کې وفا نشته دی. بېشکه زمونږ والدین، زمونږ رونه خویندې، زمونږ ښځه بچي، زمونږ عزیز تربور عام مسلمان، د هغې حق به ادا کوو، هغې سره به ښه سلوک کوو، هغې نه به ځان بې پروا کوو نه، خو زړه به چا نه ورکړو، زړه به صرف الله ته متوجه کوو. زمونږ یو مشر وفات شوی دی، الله دې وبخي، د دې جومات ما ته یو ځل ویل د مشرانو ته بیا د شوګر او د بلډ پریشر دا کیسې راوچتې شي، پوخ خبرې و راته د شپې را باندې درد راغو. ښځه هم پرته، نوسان نوسې هم پرته دي په کورونو خپلو کوټو کې. زما بچي ځوانان چې دی اوده دي، خو ما باندې درد دی. ما له دومره څوک نشته دی چې راپاسي او کاوره له جوړه کړي، تسلي راکړي، حوصله راکړي، خبرې را سره وکړي. د شپې 2 بجې دي، ټول اوده دي. زه په خپل ځان یم، کم کور یې آباد کړی دی، کم جایداد یې وله ګټلی دی، پیسې وله ګټلې دي، واده کړي دي، ټول آباد کور دی، هېڅ چیز کمی نشته دی. ولې ما باندې درد دی، زما د درد دوا چا سره نشته دی. ما سوچ کولو د وګوره د کروڑونو جایداد دی ورسره او داسې بې بسه دی، څنګه بې وفا دنیا ده. وایي ښځه مې پرته ده، اوده ده، خو ما له نشي راپاڅېدی چې زما د درد دوا وکړي، څه خاوره له جوړه کړي، څه ته به تسلي راله راکړي. نه ستوري زمونږ دي، نه نور سپوږمۍ زمونږ ده، نه زموږ اسمان زمونږ دی. زمونږ صرف یو الله دی، چې یو الله دی، یو الله سره تعلق جوړ کو، یو الله ته متوجه شو، یو الله خپل کو، یو الله راضي کو، یو الله د ناراضګۍ نه وساتو، هغه د ناراضګۍ عملونه ځان وساتو، ځکه دا یو شی زمونږ نه دی، ټول د الله دي او موږ هم د الله یو الله ته تلونکي یو. نو بیا عجز سره چې به دې غیر الله باندې ځان قربانو، روان الله ته یو او ځان دلته قربانو. قبر اخرت ته روان یو، خپې زړند دي په قبر کې او دی خو دنیا ته ګورو نه، بیا مخکې ګوره که نه، مخکې معاملات برابر کا. ډېر ښایسته شعر دی ماشاءالله، د دنیا فنایت او زوال بیان کړی دی. ماشاءاللہ سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا ستانه علاوه زما سنگ در څوک نشته دی. سنگ در، سنگ معنی کاڼې، در معنی دروازه، دروازې کاڼې، درشل ورته وایي، چوکاټ ورته وایو. ای الله ستا د درشل نه علاوه زما بل څه لار نشته دی، ستا درشل
ستا په درشل به زه لاس ږدم او سر به ږدم خدای دا یو درد دی زما څوک هم نشته. زما زبردست عبدیت دی کې بندگی ده، خپل محتاجی ده او د خپل رب د عظمت احساس دی چې زما د مسایلو حل صرف یو ذات دی. कोई हाजत हो खुदा सा हाजतम जी तेरी चौखट पे सर रखता हूँ अपना, स्ता पर दुर्शल बने सर एकदमा सा हाजत में भी खुदा स्ता दुर्शल बने सर एकदम दमा सोख निष्ठ दे. जबरदस्त तौहीद दे ورکی عبدیت دے توحید دے یو ذات په یو ذات باندې قربانولو جذبه ده. نه دوی حاجت چې ده د دوی حاجت سلور دعاګانې دي. سلور دعاګانې دلته یاد ساته دا فوټو سټیټ کو سلور دعاګانې د صلاح حاجت لا اله الا الله الحلیم الکریم موږ ته مشهور دعا خدا دې نورم دي ان شاء الله دا موږ فوټو سټیټ کو چې هر مرګره د صلات حاجت د سلور دعاګانې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خودلې دي. مشکات شریف روایت ده چې د کم بنده چې حاجت را پیښ شي الله تعالی ته یو بنده ته حاجت را پیښ شي مغله پکار چې خسته طریقې سره ودسو کی بیا درکا صلات حاجت ہوگی او بیا د الله تعالی حمد و ثنا بیان کې بیا ما باندې درود وای او بیا دا دعاو کی الله تعالی به حاجت پوره کی. سلور دعاګانې ان شاء الله تعالی دا سلور دعاګانې موږ فوټو سټیټ کوو که خیر یاد ساته او چې دا موږ ټول یاد وګو او سلور قسمه د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک جبه نه چې کوم دعاګانې الله تعالی صادره کړي دي ازم په جبم جاری شي په سجدو کې غواړو الله نه منځون نه پسې غواړو اذان نه پسې غواړو تهجد وخت کې غواړو د قران پاک تلاوت نه پسې غواړو دا د قبولیت موقع دي. بیا تا ګوره چې ان شاء الله حاجتونه ضرورتونه مشکلات پریشانه دا سمیږي نه سمیږي موږ په صحیح طریقه باندې کار ورته ویل نه دي. پریشانی او بیماری او غم او دکھ او په تکلیف او ټینشن او ډیپریشن کار ورته نه دی ویلې په صحیح طریقه کار ورته داسې الله نو غواړي. بیا ته ګوره چې څنګه همت ملاويږي څنګه الله تعالی لارې کولاوي. نو چې حضرت فرمایي کوم یو زما حاجت یا الله ستا په دې چوکټ باندې سر اقدمه ستا په دې درشل باندې سر اقدمه ستا د درشل نو چوکټ نه علاوه زما بل در نشته. سبحان الله توحید تو خالص توحید دے خالص بندگی و عبدیت دے. اللہ دے موږ ټول ته نصیب کی. حاجت رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا الہی اپنی رحمت سے تو کر دے الہی اپنی رحمت سے. اے اللہ په خپل رحمت سره ته ما با خبر کې د خپل ذات نه با خبر مې کې د خپل ذات نه. مونږ خو نن سبا د معاشرې نه ځان خبرو کنه بهشکه دا یو ضرورت دی خو زموږ د زندګۍ مقصد دا دی بس چې زه خبرلوس شم خلق سوئی سیاست سوئی حکمران سوئی صوبہ کې څه صورت حال ہے مرکز کې څه صورت ہے حزب اختلاف سوئی حزب اقتدار سوئی عالمی دنیا سوئی بی بی سی زه د بی بی سی نماینده دا زموږ ټارګټ دی بس تازه ترین لمحه بلمحه تازه ترین څه ورته وایي بریک نیوز بریکنګ نیوز لمحه کې څه چې وشو فوراً راشي همدې کې به ته سوزي او کلمه ورته یاد ني بریکنګ نیوز باندې به دې اچار واچي بریکنګ نیوز نه به اچار واچي. یا الله ما خپل ذات با خبر کې خدا د خپل ذات نه با خبر کې قبر کې سکه دوه والدي آخرت کې سکه دوه والدي کوم عمل باندې ترازی کېږي خوشاله کې خدا دینه مې با خبر کې. بهشکه د دنیا دا خبر را ساتل دا یو ضرورت دی خو دا ضرورت پر ځای اوساته کنه څنګه چې باتروم ته ځي او د ضرورت په درجه کې ځي
10 منټه لګېدل نو 15 منټه نه لګي، 15 منټه کې فارغېږي نو 6 منټه نه لګي، او 3 منټه کې فارغېږي نو 4 منټه نه لګي. دا زیاده ناشته خو نه ده. څنګه باتروم کې ناشته یو ضرورت ده، دغه شان د دنیا او د معاشره نه ځان خبرول دا یو ضرورت ده. خو الضروره تتقدر بقدر الضروره، بقدر ضرورت یې کنه. اصل کار دا دی الله ما د خپل ذات نه با خبر کې، ما د خپل صفاتو نه با خبر کې، یا الله ما د خپل رحمت نه با خبر کې. زموږ د ټولو مشران چې کوم وفات شوي الله دې وبخي. زه دا وایم چې پلار سړی ته یادي، نیکه یادي، غور نیکه یادي. غور نیکه نه پس کم ټکې دی، ټکې هم بعض اوقات سړی نشي ویلی. غور نیکه نه پس کم ټکې دی، ټر نیکه، او ټر نیکه نه پس کم نیکه. یاره دې مجمع کې مو چاته غور نیکه یادي، یاد به یې عموماً یادي. خو غور نیکه نه بر 3 پیړۍ، 15مه پیړۍ، 6مه پیړۍ، 9مه پیړۍ، دا خو کاغذات ورپسې ګوري الله به یادېږي، ورنه یادېږي. جناب والا دا د دنیا فنایت دی. او زه په دې مجمع کې دا سوال کوم، چا د خپل مشرانو قبرونه معلومه دي؟ په دې ادیره کې داسې قبرونه دي حاجي صاحب چې لار په جوړي بے نام و نشان قبرونه، دومره سوکني چې لار قبر دی. قبر احترام پکار دی. دام د جیدادونو خاوندانو، دیم ځوانانو، د دیم بچی شته دی کلی وطن کې، د دې قبرونو والا او بچی نوسان وسی شته دی. خو زما عزتمندو دغه نسو آل اولاد نه د قبرونو هیر دي. بیا داسې بې وفا دنیا باندې داسې د زړه زیګر قربانول ته راته وایه حماقت دی که نه دی؟ ضرورت په درجه کې وساته بس، خو اصل کار دغه دی. مولانا احمد لاهور رحمت الله فرمایل چې موږ داسې مسکینان یو چې کم کار د الله دی هغه کار موږ په خپله ذمه اخیستی دی، او چې کم کار زمونږ دی هم هیر کړی دی. زمون کار دی عبادت. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله پاک فرمایي ما جنات او انسانان صرف د خپل عبادت او معرفت د پاره پیدا کړی دي. جناب والا دا کار خو مونږ هیر کړی دی. او الله تعالی فرمایي چې وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. رزق به زه درکوم، رزق به زما راځي که رزق به زه درکوم. نو رزق ورکول د الله کار دی، الله زما اخیستی ده، هغې پس خو مونږ در په در خورې بسر یو. او چې کوم کار زمونږ د عبادت بندگی دا رانه هیره ده. چې کوم کار زمونږ د عبادت بندگی الله پہچان عقیده نیک عمل فرض واجب حقوق الله حقوق العباد د ګناه نه ځان ساتل پردي حق نه ځان ساتل دا بندگی ده، دا مونږ نه هیره ده. او د رزق ذمه چې دی الله خسه ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين ما اريد منكم من رزق وما اريد ان يطعمون. نو تاسو نه رزق غواړم نه دا غواړم چې ما ته روټه راکړي، نحنو موږ به روټه درکو. هغه پس در په در خوري بسر ټیک د تدبیر بکې، خو داسې تدبیر نه چې تر نو ورځ او نشپا نه باران او نه جړه هر وخت هم دا فکرې چې سل نه بس 200 وسنګ جوړوم او زور نه به 2000 وسنګ جوړوم. دا خو نه ده کنه. دی خبر نه ځان با خبر کا ته د رزق ذمہ داری الله خسته ده. ستاسو لږ حرکت کې الله برکت اچي. دا مطلب نه دی چې الله پلاس کې نه بس الله به د اسمان نه من نو صلا نازلې. د الله قدرت دی، خدای الله سنت دا نه دی. حرکت بکې، خو حرکت بخه د ضرورتي اصل کار دا دی چې کوم دا شعر کې وي خدای ما د خپل ذات با خبره کې، ما د خپل ذات نه د خپل رحمت نه د خپل مرضیاتو نه با خبره کې الله، او د ټول جهان نه به خبر کی.
آمین آمین وای اللهم آمین اللهم آمین. خداوندا اے اللہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے، خپل رحمت سره زما عمل څه نشته دی، ستا د رحمت وسیله ستا د فضل وسیله پیش کوم. څنګه عاجزي ده دی اے الله، ستا د رحمت په وسیله باندې تا نه سوال کوم چې داسې خپل تعلق او محبت را نصیب کی. کرے اختر فدا تجھ پر، چې دا اختر را پاسی او تا باندې قربان کی. څه قربان کی؟ یا دل اپنا جگر اپنا، دا خپل زړه جگر پتا قربان کی. او یې کنه دا د کومې نه یو خبر ده، زړه د کومې نه دا مضمون دی، بالکل د ویخ نه مضمون دی چې خدای داسې تعلق او محبت را نصیب کی، د آخرت داسې فکر را نصیب کی او ما سره عمل نشته. ستا د فضل او د رحمت په وسیله دا سوال کوم. واه سبحان الله، سمه عاجزي ده ورکی، سمه عاجزي ده ورکی. زما سره خو نشته، خو فقیر مسکین ما، زما جیبونه خالی دي، زما جوله او جیبونه خالی دي، ما سره نشته. ستا رحمت او فضل غواړم. کرے اختر فدا تجھ پر، یہ دل اپنا جگر اپنا، چې اختر پتا باندې الله د خپل زړه جگر قربان کی. چې زړه جگر په الله قرباني کی، د زړه جگر ته الله صحت ورکړي، الله به ول جن ورکړي، د او د اولاد به الله تعالی د عفت النساتی دنن چې ککړیو الله دې هر قسمه غم او مصیبت نه وساتي. دا وجه دا زړه جگر په غیر الله قربان کړي دي، په ځمکه قربان دي، په ناجایز او په ناروا قربان دي. ځکه در په در خوري په سر یو کدا زړه جگر په الله قربان شي، ان شاء الله ستاده د قربانای د برکت ستاده آل اولاد به الله حفاظت کوي. خضر علیہ السلام چې د کم دیوار مرمت کړو او بیا نتیجه ورته خوله موسی علیہ السلام ته چې دا دیوال ما ځکه صحیح کو چې دا د یتیمانو دیوالو او دغه یتیمانو پلار نیک سړیو، دغه یتیمانو د پلار د نیکه د برکت الله تعالی دغه یتیمانو د دنیا نقصان برداشت نکو. او تفسیر روح المانی لیکي چې دا خپل پلار نو اومه پیړه کې اوم پیړه کې یو پلار تیر شوی و. سبحان الله، کم رب د اومه پیړه د نیکه خاطر لري سره خیال به دا رب باندې غزان قربانون پکار دي کنه. او بل روایت ته چې نه ومه پیړه نه لسمه پیړه کې یو نیکه تیر شوی نیکو، داغه د نیکه الله لا جو ساتلو او په لسم پیړه باندې د اولاد نقصان الله برداشت نکو. په داسې رب باندې مثلا ځان نه قرباني نو به دا زړه ذکر د سره پاره دا د قران مضمون دی. او د شعر کې مونږ ته وایي حضرت راته فرمایي چې الله په خپل فضل او رحمت سره داسې جذبه، داسې محبت او داسې تعلق او داسې بندګي را نصیب کی چې پتا باندې دا زړه او جگر قربان کما. زړه او جگر مضمون لګي کنه لګیا بيد الرحمن مضمون دی کنه دی. حضرت سم زبردست د قران پاک د آیاتونو ترجمانی ده، الله دې موږ ټول ته نصیب کړي. او موږ د اشعار د قران او د حدیث ترجمانه په حیثیت سره ورو چې د قران پاک د حدیث پاک مضامینو ترجمانی کیږي. دا صرف شعر او شاعری نه ده کې دې شی ونه مرګ راغلی او چې دا خو اشعار کیږي. مړ اشعار نه، دا د قران پاک مضامین دي، شعر او شاعری نه ده، دا د قران پاک مضامین دي. هغه مذاکره موږ سره کیږي. الله تعالی دې متوسطه نسبت را نصیب کړي. شعر مبارک رحمت سے کرے اختر فدا تجھ پر، یہ دل اپنا جگر اپنا کرے اختر فدا تجھ پر، یہ دل اپنا جگر. دا خبره چې ما وګن چې کوم زړه او جگر په الله قربان شي، الله تعالی دغه زړه او جگر ته ژوند ورکوي، صحت ورکوي، عزت ورکوي، خوشاله ورکوي او بقا ورکوي. او د دې په برکت سره ټول اولاد ته خاندان ته الله ورکوي.
قرآن مجید کې سورۃ الحج کې الله تعالی د انسان د پیدایش مختلف مراحل بیان کړي دي. نطفه د مور په ګېډه کې، بیا هغې نه وینې ټوکړه جوړه شي، بیا بوټی جوړه شي، بیا شکل و صورت جوړ شي، بیا ورکې الله روح واچوي، بیا هغه د مور د ګېډې نه بهر راشي، بیا بعض په بچپن کې وفات شي او بعض چې دی ځوانۍ ته ورسي او بعض ارذل عمر ته رسي. ارذل عمر بالکل نکمي عمر ته ورسي، بیکار عمر ته ورسي. لکی لا یعلم بعد علم شیئا، چې د سمج فهم نه پس بیا هماغه شانتي شي. څنګه ماشوم په څه نه پوهېږي، ماشوم په یو خبره باندې نه رسي او یو خبره بار بار کوي، دغه شانتي هغه بوډا اخري عمر کې چې کوم رسېدلی بوډا وي هم په خبره نه پوهېږي، بار بار یو خبره کوي، په ځان نه وي، په جهان نه وي. دې آیات لاندې تفسیر لیکلی دی. ولې کوم سړی قرآن وایي هغه داسې ارذل عمر ته نه رسي، هغه داسې ارذل عمر نه الله ساتي. چې کوم سړی د قرآن پاک تعلق ساتي، قرآن پاک سره نسبت ساتي، د تلاوت، د سمج، د فهم، د علم، د خدمت، په دغه بنده باندې الله داسې حالت نه راولي، ارذل عمر نه ساتي چې خبرې بدلی شي، سترګې کتل نه کوي، غوږونه اورېدل نه کوي، خوله چې دی خوراک نه کوي، معده هضمول نه کوي، خپې قدم نه اخلي، لاسونه نیول نه کوي. ارذل په هر خبره کې د بل محتاجي، دا ارذل عمر دی. الله دې حفاظت فرمایي. کم سره دین سره قرآن سره تعلق ساتي، حدیث پاک دی چې الله پاک داسې حالاتونه ساتي، اخر عمر کې داغه پورا اندامونه، سمج، فهم، شعور هر څه برابري، هغې باندې زوال نه راځي. دا خبره چې زړه او ځیګر په الله قربان کې، نو د دې عوضونه اصل خو آخرت کې ملاویږي، خو نقد صلی په دنیا کې هم دا ده چې الله تعالی د هر قسمه شر نه، نقصان نه د حفاظت کوي. الله دې نصیب کړي. اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا، میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا، میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا، تو کر لے ایسے ناکارا تو پھر بارے دیگر اپنا. ماشاءاللہ. تو کر لے د خپل ماحول د نفس او د شیطان د ګناهونو کوم ماحول کې مونږ اوسېږو، الله دې حفاظت فرمایي. دغه ماحول الله ته شکایت دی چې خدای زه داسې ماحول کې اوسېږم چې زما نفس او شیطان ما نه ګیر چاپېره دی او ما غلطۍ تر کومه پورې به زه د دې تابعدارۍ کې رسوا یم. خدای خپل خاص رحمت را متوجه کړي او ما ناکاره چې دی کارامت کې، ما ناکاره چې دی کارامت کې، او د نفس او د شیطان د شرارتونو وسوسو نه زما حفاظت وکړي. الله یې زموږ د ټولو حفاظت وفرمایي. اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا، ماشاءاللہ. چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو، ماشاءاللہ. چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو، بدلے خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا. حدیث پاک دعا ده، حدیث پاک دعا ده، اللهم واقعتا كواقعة الولید. حدیث پاک دعا ده، مسنون مناجات مقبول کی دا دعا شته ده. اللهم واقعتا كواقعة الولید،
اے الله زما داسې حفاظت وفرمای څنګه چې د ماشوم بچی حفاظت کیږي. ماشوم بچی نه وړوکی ماشوم مور دغه څنګه حفاظت کوي، که تنور باندې ولاړې مور لوخي وینځي، جاړو وهي، جامې وینځي، د ماشوم په आवाज داغه غوږی ماشوم چغه کی مور ورمنډه کوي، د ګرمه د یخنه د هر قسمه آفت نه بچ کوي. حالانکه مور معجزه ده. اے الله څنګه چې د ماشوم بچی حفاظت کی، خدای زما داسې حفاظت وکړي. څنګه عاجزي ده دې کی، څنګه د ماشوم بچی خدای مور حفاظت کوي. خدای ته خو د هر قسمه محتاجه نه پاکي، زمام دغه شانته حفاظت وکړي د هر ګناه نه، د هر شر نه، د هر نقصان نه، د هر آفت نه، د هر پریشانه نه، د هر دک نه، د هر ټینشن نه. سچیم دی وکړه فریاد الله ته، خدای زمام حفاظت فرمایي. چھڑا کر غیر سے دل اپنا، خدای د غیر نه زما زړه را خلاص کی او ما خپل خاص بنده جوړ کی او خپل خاص فضل په مټول باندې عام کی، خپل خاص فضل په مټول باندې عام کی چې نجات هم ستا په فضل له، نجات هم ستا په کرم دی. زمونږ مور عائشه رضی الله عنها ناسته وا او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو کې څوک هم چې دی په خپل عمل باندې نجات نشي مونده، بلکې د الله تعالی د رحمت محتاج دی هر بنده. نو زمونږ مور عائشه رضی الله عنها عرض وکړه یا رسول الله ولا انت، او تاسو هم د الله د رحمت محتاجی. دا سوال امتی نشو کولای. ګوره دا زمونږ مور و چې دا سوال یې وکړي، الله رسول تاسو محتاجی. په دې سوال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو حال طاری شو او دا خیر لاس مبارکي په سر مبارک باندې کې خودل او دې فرمایل چې ولا انا، او زم نشم داخله دې جنت ته، زم نشم خلاصې دې الا ان يتغمدني الله منه برحمتي، مگر دا چې الله ما باندې فضل وکي. زم نشم خلاصې دې، زم د الله د فضل محتاج ما. نو موږ تاسو ته الله ایمان را کړی دی، دا د الله عظیم نعمت دی. څنګه چې ایمان را کړی دی الله داسې فضل مرا متوجه کی او زموږ مشکلات آسان کی، زموږ د نجات او د مغفرت فیصله او فرمایي. چې ستا حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په خپل عمل څوک نشي تللی، د عمل نه قدر نه د کول، عملم کول دي، اے عملم کول دي، عملم کول دي، خو فضل باندې نظر ساتل دي، د الله رحمت باندې نظر ساتل دي، د الله کرم باندې نظر ساتل دي. خدای نجات او خلاصې بستا په فضل سره کیږي. بهشکه دا ستا توفیق دی چې مال د عمل توفیق را کړی دی. او علما فرمایي چاته د عمل توفیق نصیب وي دا علامت ته چې د باندې فضل دی، د باندې به فضل کیږي. دا عمل دا د فضل علامت دی، دا عمل دا د رحمت علامت دی، دا عمل دا د کرم علامت دی چې باندې به کرم کیږي، ځکه عمل کې لګیا دی. نجات بد الله فضل سره کیږي. دې شعر کې دا حضرت فرمایي چې الله خپل خاص فضل مونږ ټول باندې عام کې او خدای زمونږ بنده بیړه پار کې. د ټول زړه مراد دی کنه دی، الله تعالی دې موږ ټول ته داسې فضل را نصیب کړي. الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر بفیض مرشد کامل تو کر دے ہم سزاؤں کو بفیض څه مطلب نجات به نیک مجلس سره کیږي، نجات به کونو مع الصادقین سره کیږي چې اخلاص سره د نیک مجلس سره اهتمام وکي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین واتبع سبیل من اناب الی.
چې کوم حضراتو زما لار اختیار کړي د ټول مجلس ته د جمع د ټول منځ د دعوت او تبلیغ د ټول مهنتونه د دین د اشاعت او د حفاظت د ټول مهنتونه دا نیک لار ده. مونږ دې سره ځان وتړو، دې مجلسونو سره ځان ټچ کو، ان شاء الله تعالی د دې په برکت سره به الله تعالی موږ تاسو ته استقامت هم نصیب کړي او زموږ سره دنیا او د آخرت مشکلات به مسانيږي. الله تعالی دې موږ ټول ته د نعمت را نصیب کړي او الله دې موږ تاسو نه راضي شي. ختم شو کنه؟ ها تغافل سے جو کی توبہ د غفلت مش توبه وکړه نو اوس یا الله د دې توبې لاج بساتم او سحر او ماخام مستانه ماخلمه چې ستاسو د نامې د برکت زما معافي ماته نصیب شو نو دا کار بنه پرېدم. ستاسو د نامې د برکت زما ګناهونه معاف شو نو دې نامې سره به وفا کوم او سحر ماخام به ذکر کوم، سحر ماخام د قران تلاوت کوم، سحر ماخام ته سجده کوم. هم زما دا فرایض بندگی دا، زما د بندګۍ فرایض هم دا دي وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، تر مرګ پورې هم دا اعمال اختیارول دي او په دې عملونو باندې الله تعالی حواله کول دي. الله تعالی د موسی سجون کې برکت واچي او الله تعالی د موسی سو خاتمه بل ایمان کې عزتمند او د تعلیمات او پیغام دا ده چې موږ عمل ته متوجي شو، سابقه ژوند باندې اخلاص سره توبه وباسو او په یو مجلس کې خو په تفصیل سره الله ته متوجي شو، توبهګار شو او بیا دې نه پس ګناه یاد نه کو، نافرمانی کوتاهی کمه بشه وټ کټ څه شوی دی بیا یاد نه کو. بس مونږ الله د خپل یاد د لپاره پیدا کړیو، د ګناه د یادول لپاره نه پیدا کړی. بس یو مجلس کې خو تفصیل سره توبه وباسه او جاړه ک جړانه درځي جړه شکل جوړ کا او بس دا دروازه بند کا، بیا بنه یادې ګناه چاته به دا ویم نه چې زه ګناهګار یم. ولې تا ته ولې ویم؟ الله ته به ویم ګوټ کې کېنه شپې الله ته خو جړه زه ګناهګار یم، خو دا ټکې به خلکو ته نه کې زه ګناهګار یم. دا د الله د نعمت ناقدري ده. الله پاک وایي ما ته معاف کړي ته وایې زه ګناهګار یم، دا خو ناقدري شوه. نو د ماضي دا علاج شو او د مستقبل علاج دا دی چې زما عزتمندو نو ترتیب برابر کو د خپل فرایض او واجباتو، د الله حق وي د بندگانو حق او په ترتیب سره د هغې د اداګۍ اهتمام وکړو. کمې بېشې راتلی شي فوراً استغفار وکړو او دې سره سره زما محترمو دې عمل او نظام اوقات باندې راتلو دپاره د ذکر او تلاوت اهتمام وکړو. دا به مو تا ته انرژي راکوي، توانۍ راکوي، د قدم وشتولو همت او طاقت به راکوي ذکر او تلاوت. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، قرآن حکم دی کثرت سره الله یاد کوي. او قرآن تلاوت اتل ما اوحی الیک من الکتاب تلاوت وکړه، د دونه د قرآن پاک حکام دي. ذکر او تلاوت سره به ان شاء الله تعالی موږ تاسو توانای، صلاحیت، جذبه، شوق را بیداریږي او د صراط مستقیم باندې به د قدم اخیستلو توفیق ملاویږي. په دې مجلس کې چونکه وخت مختصر موږ د تسبیحات ذکر کوو، باقي تسبیحات چې دي هغه تاسو خپل سہولت فرصت سره ان شاء الله ادا کړئ او د تلاوت خپل سہولت فرصت سره روزانه بنیاد باندې پابندي وشي، صرف د جمعې د ورځې نه. دا خو موږ یو ماحول جوړول غواړو ځکه دوه تسبیحات په ذکر مو کو، ورنه دا روزانه بنیاد باندې ذکر کولې څنګه روزانه چای څکو، روزانه روټۍ خورو، روزانه اوبه څکو، روزانه آرام کو،
دا صحت لپاره ضروری ده، جسمانی صحت لپاره، دنیوي صحت لپاره، روحاني صحت لپاره دا ضروری ده چې سحر ماقام د الله مبارک نامه والی د الله د کتاب مقدس تلاوت کی غسر ځان وتړي. الله تعالی دا نعمت موږ ټول ته نصیب کړي. لا اله الا الله سلزل ویل دي، لا اله سره دا تصور کول دي چې خدای لا اله داسې مبارک کلمه ده چې د سلو کالو کافر او نو خدای ته معاف کړي. زه الحمدلله مسلمان یم، ستا فضل کرم دې، زه مسلمان یم، خدای د دې پاکي کلمې په خاطر خدای زما ګناهونه معاف کړي، زما خراب عادتونه خدای په ښه عادتونو باندې بدل کړي، زما مشکلات آسان کړي، زما ټینشن او ډیپریشن ختم کړي، څه قسمه ذاتی انفرادي خاندانی څه قسمه پریشانی دنیاوي او اخروی دغه تصور وکړو او د دې کلمې طیبه ورد وکړو. ان شاء الله برکت سره به دې وسیلې سره ان شاء الله تعالی دغه پریشانه ختميږي ان شاء الله. لا اله الا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله وتعالى شأنه، الله 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 جل جلاله وتعالى شانه. دې ته جهري ذکر وایي، نه اوچت اواز سره ذکر. دا په دې شرط باندې جایز دی چې ستا د ذکر په نتیجه کې ساده اوچت اواز په نتیجه کې چا مونځ خراب نشي، چا خوب خراب نشي، چا مطالعه خراب نشي، انفرادي عبادت خراب نشي. کسو کو دوی یا مطالعه کوي یا مونځ کوي نو بیا جهري ذکر جایز نه دی، بیا پټ ذکر کې. جماعت خالی دی مثلا یا بار پټو کې او زه خالی زیاده بیا خو شوق او ذوق سره د الله نامه والا خو چې کسو کو دوی یا مونځ کوي یا خپل انفرادي کار کې مشغول نه، بیا پټ ذکر پکار دی او بهترم پټ ذکر دی.
دا جهري ذکر چې د علاج د پاره کېږي چې ماحول جوړ شي، وسوسه نه راځي، شوق او ذوق برقراري، خوب او تختی، وسوسې ختم شي. دا فواید دي. الله تعالی دې ټول ته د دې خیر ترلاسه کولو توفیق را نصیب کړي او الله دې متاسو نه راضي شي. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. خوشا مړي شوي دي دعا وکړه چې الله ټول کامل مغفرت نصیب کړي. یا الله درجات بلند کړي. یا الله حقداران ته صبر ورکړي. زموږ ټول مشران حقداران خدای وبخي کامل مغفرت نصیب کړي. یا الله درجات بلند کړي. ټول امت خدای مردگانان وبخي. یا الله جندو ته خیر او برکت نصیب کړي. مو ټول حقدارانو ته مریضانو ته خدای باطینی او ظاهری صحت او عافیت را نصیب کړي. مو خپل اخلاص او تقوا محبت را نصیب کړي. گناهونه وساتي، گناهونه معاف کړي، جن کې برکت واچي، خاتمه بل ایمان کړي او یا الله ته مونږ ناراضي شي. باران د پاره دوه چې الله د خیر او د رحمت باران ووري. یا الله رحم الرحیمین موسم معتدل کړي، زموږ گناهونه معاف کړي. وصلی الله حسین الله قاری صاحب چې کوم دلته کې نظمونه وای هغه د تاریخي اپریشن دی. دعا وکړي چې الله له صحت او عافیت نصیب کړي. الله مولانا حسین الله صاحب د صحت او عافیت نصیب کړي. روغه جوړه سټ ورکړي. ارحم الراحمین مو ټول